أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پرون یکم محرمو د 1447 یعنی نوے اسلامی کال شروع شو. دا 13 کال چې و دا 1446 یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه پس 1446 کاله د پاسه 1400 کاله کمپلیټ شو. دا امت خپل حساب کتاب په قمری مهینو باندې کوي، د قمری مهینو کا کلندر وای، او اکثر خلق خپل کارونه په شمسی کلندر باندې کوي. شمسی کلندر جون، جولای، اگست، ستمبر ته وای. قمری کلندر رمضان، شوال، ذیقعده او ذوالحجه والا میاشتو ته وای. الله تعالی موږ لا قمری کلندر مقرر کړی دی او موږ ټول خپل حساب کتاب ان زکات په د قمری کلندر په حساب ورکو. کم سړی چې په جون جولای په حساب باندې زکات ورکوي دغه په زکات کې به نقص راځي، ځکه چې اصل معیار چې دی هغه رمضان یا شوال یا ذوالحجه د چې په دې میاشتو په حساب ته ورکوي نو کال به دې پوره شي. همدغه رنګې عدت چې کومې زنانه د خاوند د مرګ نه پس یا د طلاقو نه پس تیری هغه هم د قمري کلندر مطابق تیری. نو زمونږ د پاره د قمري کلندر ابتدا چې کړې وه حضرت عمر صاحب کړې وه رضی الله تعالی عنه، حضرت علی رضی الله عنه والا مشوره ورکړې وه چې موږ لیکو چې شعبان. نو کم شعبان؟ نو د دې دپاره موږ له یو سن پکار دی، او سن ابتدا د هغې وخت نه موږ وکړه چې کوم وخت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت کړی او د هغې دپاره ړومبنۍ میاشت محرم او دویمه میاشت د آخري میاشت ذوالحجه وه. او ناشنا خبره دا وه چې د محرم په میاشت په ړومبي تاریخ باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهید شوی، او د دې ړومبنۍ میاشت په 10 تاریخ باندې چې هغه د محرم 10 ده یا د عاشورې ورځ د په هغې باندې امام حسین شهید شوی. یو د دې د وجې نه شهید شوی چې عدل قایمه و. عدل د الله ډیر زیات خوښ دی. خوښ په ولې نه ځکه چې 1,24,000 پیغمبران چې الله را لیږلي دي نو لیقوم الناس بالقسط، د دې دپاره را لیږلي دي چې انصاف او د عدل نظام قایم کی. نو د عدل نظام د قیام دپاره چې پیغمبران دومره راغلي دي نو دا ډیر زیات قیمتي دی د الله په نزد باندې. نو د الله رسول چې په عربو کې چې کوم نظام عدل قائم کړو نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه الله توفیق ورکو دا د عدل نظام په پوره دنیا کې خور کو. او چې کله د دې عدل نظام ته خطر شوه د حضرت امام حسین رضی الله عنه په زمانه کې، نو هغه د دې دپاره د دې خطرې په مقابله کوله او د دې خطرې د مقابلې په نتیجه کې هغه شهید څه شو چې سر یې پرېکو. نو د دواړو شهادت د عدل دپاره و. زمونږ نوی کال چې پرون شروع کېدو نو زمونږه په صوبه کې نکیپي کې چوټي وه، او دا ځکه چوټي وه چې دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د شهادت ورځ ده، او د حضرت عمر فاروق شهادت موږ ته عدل نظام را یاداو. نو د سکولونو د چوټۍ د وجې نه یا د ډپارټمنټ د بندېدو د وجې نه موږ ته خیال راغی چې عمر فاروق څوک دی. خو د 1447 وړومبنۍ ورځ
زمونږ د کیپی والو دپاره د ټول پاکستان دپاره خصوصا د ملاکنډ والو دپاره او د سواتیانو دپاره ډیره د غم ورځ وه چې په هغې باندې د سوات د دریاب دلخراش واقع وشوه. میلمانه راغلي دي چې زمونږ میلمانه دي 18 کسان دي، پوره فیملی ده، خو زمونږ د نااهلۍ د وجې نه هغه زمونږ د سترګو په مخ کې ډوب شو او موږ ورته بټ بټ کتل. دا شپه نه وه، دا ورځ وه او دې ډوبېدو وخت واغستو نو که موږ ریسکیو کولی په موجوده نظام کې او صحیح موږ ایکشن اخستی نو ریسکیو کړي به نو، خو موږ ځکه غلطي وکړه او زمونږ د سړي ځکه زمونږ په مخ کې ډوب شو او مړه شو او مونږه کوسترګي شو او مونږه خپه شو او زمونږه په 13 کال کې په 1446 کې په آخر کې چې کومې دوه خوشحالۍ لیدلې وې هغه زمونږ نه یېرې شوې، ځکه چې زمونږ د نااهلۍ د وجې نه د سوات په دریاب باندې په ریلیکس هوټل په خواوشا کې د هغې میلمانه زمونږ په لاس زمونږ په مخ کې شهیدان شو، پای کې ماشومان مو، پای کې زنانم وې او په هغې کې نارینم و او پای کې بوډاګانو مو. دا ولې؟ دا ځکه چې موږ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اصولو باندې خو چوټي مناوو، خو د هغه اصول نه پالو کوو او نه ترې خبر یو. هغه عمر فاروق چې هغه ویلی و چې که د فرات په کناره باندې یوه بیزه مړه شي نو د عمر نه به یې تپوس کېږي، نو که هغه نن سبا وی نه هغه به وی چې د دریای سوات په کناره باندې چې د بیزې تپوس کېږي چې د 18 کسانو د مرګ تپوس په د چا نه کېږي. NDMA نیشنل ډیزاسټر مینجمنټ ایجنسی د مخکې نه اعلان کړی چې بارانونه به طوفاني، تاسو خپل غم وکئ. باران صرف په فضاګټ کې نو شوی بلکې دا باران بره شوی نو د اوبه د مدین بحرین او د خوازاخیل نه را روانې وې دلته را ورسېدې دیم ټایم اخیستی و. نو هغه کسان چې بره اتارټیز وو هغوی به اطلاع ورکړې وه د ښکته کسانو ته، لکه څنګه چې د کالام په هغې سیلاب کې اطلاع وشوه 12 بجې یا ماسپښین ټایم و، نو اکثر خلق د تباهۍ نه بچ شو. نو که دا اطلاع په ټایم ورکړی شوی وی، په ټایم ریسیو شوی وی او د هوټل مالکان ته ویلی شوی وی چې د دریاب طرف ته به خپل کسان نه پرېږدئ یا د هوټل مالکانو د خپل عقل نه کار اخیستی وی، نو بیا به دا چل نه و. وی په 13 کال 1446 کې موږ 2 خوشحالۍ لیدلې وې. یو چې په 10 مئی باندې پاکستان د بنیان مرصوص ایکشن واغستو او هغه بنیان مرصوص هغه حمله وکړه او په هغې باندې د انډیا چیخې نکل گئی. او دویم چې پاکستان دفاعي قوتونو د انډیا نه چې کوم چیخې ایستلو دقه شان بیا زمونږ برادر ملک ایران، دا ایران حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتح کړی. ایران کې چې نن کوم اسلام دی دا د حضرت عمر فاروق برکت دی، ځکه د هغې 5000 ساله تاریخ دی او هغې آتش پرستو. نو عمر فاروق رضی الله عنه د برکت هغې په اسلام کې راننوتي وو، نو هغې د اسرائیل نه چغې ویستې. ایک طرف انڈیا نے، ایک طرف پاکستان کی دفاعی قوتوں نے انڈیا کی چیخیں نکلوائی اور دوسری طرف ایران کی قوتوں نے، اس کے بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل کی چیخیں نکلوائی. وی منګه مخکې د فلسطینی چغې خو اورېدلې وې، فریادونه اورېدلی و، خو منګه د اسرائیلي او د صهیوني د چغو عادت نه و. خو د جون په میاشت کې چې هغه د دې ذوالحجې میاشت وه د 1446 آخري میاشت وه، په هغې کې موږ د صهیوني چغې واورېدې. نو موږ خو څه کوې پاکستان خو د ټول امت زړونه یخ شو او هغه خوشحالي لا زموږ اعظم شوې نه وه چې د 1447 په ړومبنۍ ورځ باندې زموږ په سوات کې دا سانحه وشوه او زموږ هغه خوشحالي بیا په غم کې بدل شوه. وی موږ به نه خوشحالېدو چې په 19 جون باندې ایران چې د بیلسټک میزایلو کومه حمله په اسرائیل کړې وه، نو د اسرائیل د پایلټ ټریننګ سنټر یې تباه کړی و او وایي چې ټوټل ډیمیج یا ټوټل نقصان چې د اسرائیل شوی دی هغه تقریباً 20 ارب ڈالر دے، 20 ارب ڈالر، جو بہت بڑی رقم ہے. او امت په ړومبي ځل باندې سا واغستو چې اسرائیل لم څوک جواب ورکولی شي. خو
مونږ خفه په دې یو چې مونږه د حضرت عمر فاروق چټي خو کوو خو د حضرت عمر فاروق اصول او دغه حکمونه نه فالو کوو. وی اصول څه دي؟ وی دا راته ښیه. وی تا چې کومه کمزوري ښوولې ده نو هغه کمزوري هغه مخکې لوکیټ کړې وه چې دا کمزوري ده. د حضرت عمر فاروق په دریو څیزونو کې دلچسپي نه وه. نہ کانے میں اس کی دلچسپی تھی، نہ لباس میں اس کی دلچسپی تھی، اور نہ بیڈ روم یا بیڈ میں یعنی سونے میں اس کی دلچسپی تھی. دغه دلچسپي په دې کې نه وه چې څه به خورم. یو پیر اړه شوی چې میې مې وخوړې او چې کله یې سړی ولیږو چې ماله میې راوړه نو چې کله واپس راغی نو هغه په کم اس چې سور تلی و هغه اس خولی شوی او حضرت عمر فاروق وی ښه زما دپاره به اس خولی کېږي. د اس نه یې خوله وچه کړه او یې دا میې نه خورم. حضرت عمر فاروق د خوراک شوقي نه و، جبکې زمونږ سرکاري افسران ټول سوچ په دی چې نن به سپم پروګرام کې کومه کټوۍ به د مستو راوړې، څومره کوچ به دې راوړي، څومره چرګ به دې روسټ کړی. نو د عمر فاروق دا اصول موږ نه اپناوو. دویم نمبر د هغه د بیډ روم یا د بیډ څه شوق نه و هر ځای چې به سملاست، جبکې زمونږ بیډ روم نن سبا د شدت د جنت نم زیات ښایسته چې په هغې کې دومره قسم را لګژوریسي چې سړی وایي چې یاره شدت په جنت کې به دا څیزونه نه و. نو ستا افسر چې سملي نو هغه بیا ناوخته پاسي او چې کله ورته پته ولګي چې نن خو لا چوټي ده نو بیا خو اډو پاسي نه، او چې نه پاسي چې را پاسي نو پته ورته ولګي چې 18 کسان ډوب شوي دي او زه